ورپسې کوېسچن کې چې کوم ده ایکسرسایز 1.1 کې کوېسچن نمبر 4 دی چې which of the following matrices are equal. په کوېسچن کې موږ ته وایي چې په دې کې کم matrices چې کوم ده هغه equal دي. نو موږ دوه matrices به equal هله وي چې هغه دا دوه شرطونه چې کوم ده پوره کوي نو دوه matrices به موږ وایو چې دا به equal دي. اول شرط دا دی چې د دواړو matrices order به same وي. دویم شرط دا دی چې کله د هغې آرډر سیم وي نو دویم شرط به بیا موږ دا ګورو چې آیا د دې کوم کرسپانډینګ ایلیمنټس دي هغه سیم دي که نه دي. که چېرې هغه سیم وي کرسپانډینګ ایلیمنټس سیم وي او آرډر یې سیم وي نو بیا به موږ وایو چې دا دواړه میټریسز چې کوم ده دا ایکول دي. نو کوېسچن نمبر 4 کې موږ ته وایي چې تاسو وګورئ چې د موږ له څلور میټریسز راکړل دي A, B, C او D. موږ ته وایي چې په دې څلورو واړه میټریسز کې چې کوم ده کم میټریسزو ایکول دي. اولنی میټرکس دی موږ سره A میټرکس کې چې کوم ده موږ سره ایلیمنټس دي 2 5 1 3. دا میټرکس په چې کوم ده دا به موږ وګورو چې دا میټرکس چې کوم ده دا کم میټرکس سره ایکول دی. نو که په دې کې موږ دې میټرکس ته وګورو نو د دې میټرکس د A میټرکس آرډر چې کوم دی نو دا موږ سره 2/2 دی یعنې دا 2 × 2 میټرکس دی. لکه شان که موږ B میټرکس واغوستو نو پر B میټرکس کې چې کوم ایلیمنټس دي هغه موږ سره دي 2 5 4 3. د دې میټرکس آرډر هم موږ سره 2/2 دی. نو دا اولنی شرط خو دا دواړه میټرکس پوره کوي چې د دواړو آرډر به چې کوم ده تاسو سره سیم وي نو د A او د B آرډر خو موږ سره سیم دی. دا هم 2 × 2 دی دا هم 2 × 2 دی. خو دویم شرط دا دی چې د دې کوم کرسپانډینګ ایلیمنټس دي د دواړو میټرکس هغه به هم سیم وي یعنې چې کم ایلیمنټس په کم پوزیشن باندې یو میټرکس کې دی هغه به بل میټرکس کې هم وي. که دلته موږ وګورو دلته کې 2 دی نو دلته هم 2 دی. دلته 5 دی نو دلته هم 5 دی. دلته 3 دی نو دلته هم 3 دی. دلته 1 دی او دلته 4 دی یعنی یو ایلیمنٹ پکې مختلف دی. نو چې کله پکې یو ایلیمنٹ هم مختلف وي نو بیا به موږ وایو چې دا دواړه میټریسز چې کوم ده دا نه دي برابر یعنی A is not equal to B. اوس په A چې کوم ده نو دا به موږ C میټریکس سره وګورو چې آیا A او C چې کوم ده نو دا برابر دي که نه دي. نو په C میټریکس کې چې کوم ده موږ سره ایلیمنټس دي 1 + 1 3 + 2 4 2 + 1. دا ایلیمنټس موږ سره په C میټرکس کې دي. اوس په موږ A او C وګورو چې A او C چې کوم ده دا برابر دي که نه دي یا ایکول دي که نه دي. نو د دواړو آرډر سیم دی. د A هم 2 × 2 دی د دې آرډر هم چې کوم ده 2 × 2 دی. د 2 × 2 مطلب دا دی چې په دې کې 2 روز دي او 2 کالمز دي. نو یو شرط خو دې پوره کوي. دویم شرط په موږ وګورو چې د دې کرسپانډینګ کوم ایلیمنټس دي هغه سیم دي که نه دي. نو دلته کې که چېرې موږ وګورو په میټرکس A کې په دې پوزیشن باندې 2 دی او په C کې چې دا موږ جمع کړو 1 + 1 نو دی نه هم 2 راځي. لکه شان 3 + 2 موږ وکړو نو دی نه 5 راځي او 2 + 1 موږ وکړو نو دی نه 3 راځي. اوس په دا ایلیمنټس موږ د A سره کمپیر کړو. دلته 2 دی دلته کې هم 2 دی دلته 5 دی دلته هم 5 دی دلته 3 دی دلته هم 3 دی دلته کې 1 دی او دلته 4 دی. نو مطلب دا چې موږ سره کوم میټرکس C دی په ده کې دا 4 ایلیمنټ او په میټرکس A کې 1 ایلیمنټ په دې پوزیشن نو دا دواړه بیا نه دي برابر. نو چې نه دي برابر نو موږ وایو چې A is not equal to C. A او C چې کوم ده دا نه دي برابر. که موږ B او C چې کوم ده دا کمپیر کوو چې B او C برابر دي که نه دي برابر د دواړو آرډر سیم دی یا به موږ ایلیمنټس ته راشو په دې پوزیشن دلته 2 دی نو دلته هم 2 دی دلته 5 دی دلته هم 5 دی دلته 3 دی دلته هم 3 دی دلته 4 دی دلته هم 4 دی یعنی د B کې چې کوم ایلیمنټس دي هغه په A کې هم دي نو بیا موږ وایو چې B میټرکس چې کوم ده دا د C برابر دی ځکه دا د ایکویلیټي اف میټریسز چې کوم دوه کنډیشن دي هغه پوره کوي. یو دا چې آرډر یې سیم دی بل دا چې د هغې ایلیمنټس چې کوم دي نو دا سیم دی نو موږ وایو چې B او C میټرکس دا برابر دي. لاست کې چې کوم ده موږ سره D میټرکس دی. اوس په موږ دا چیک کوو چې A د D برابر دی که نه دی برابر د که شان B د D برابر دی که نه دی برابر یا C د D برابر دی او که نه دی برابر. نو D کې چې کوم ده ایلیمنټس دي 2 4 + 1 1 3.
د دې اړه موږ سره 2 क्रॉस 2 دی یعنی د ټول میټرکس اړه چې کوم دا 2 क्रॉस 2 دی یو کنډیشن ولا سټیسفای کی اوس په موږ د A میټرکس چې کوم دا د D سره وګورو چې دا دواړه ایکوال دي کنه دي نو په A کې دلته 2 دی په D کې هم 2 دی دلته 5 دی او 4 + 1 چې موږ کو دینه 5 راځي نو دا هم 5 شو دلته 3 دی دلته هم 3 دی دلته 1 دی دلته هم 1 دی د دې مطلب دا چې د A کم الیمنټس دی هغه په D کې هم دي نو موږ وایو چې A چې کوم دا برابر دا ایکوال دا د D میټرکس او A د D برابر شو د کشان B سره دا تاسو ګورئ نو په B کې خدا دلته 2 دی دلته 2 دی دا 5 دی دا 5 دی دا 3 دی دا 3 دی دلته 4 دی دا 1 دی د دې مطلب دا چې B is not equal to B چې کوم دا د D نه برابر نو چې B د D نه برابر نو اتوماتیکلی بیا موږ وایو C چې کوم دا د D نه برابر نو د کوېسچن کې چې کوم دا موږ دا ویلو چې تاسو ګورئ چې کوم میټریسز په دې لاندې میټرکس کې ایکوال دي او کوم ایکوال نه دي نو دا وینه ساده موږ دا غوښتي شو چې A او D چې کوم دا نو دا ایکوال دي A is equal to D او B او C چې کوم دا ایکوال دي P is equal to C. Question number 5 exercise 1.1 के question number 5 थे कि let A is equal to 2 minus 3 u 0 and B is equal to V minus 3 5 W for what values of u B and W are A and B equals. اوس تاسو ته وایي چې دا تاسو له یو دوه میټریسز درکړي یو میټریکس A دی او بل میټریکس B دی تاسو ته وایي چې د U V او W د کوم ویلیوز لپاره به دا دواړه میټریسز چې کوم دا ایکوالي نو دا کوېسچن به چې کوم دا موږ سالو کوو اول به موږ ځان ته میټریسز ولیکو چې A میټریکس چې کوم دا هغه موږ سره دی 2 minus 3 U 0 और B मैट्रिक्स कम दे हम सरल V minus 3 5 W बस ये हम कभी ली कि दाद बाला मैट्रिक्स चिकम दा इक्वल दी मुझे कल दाद बाला मैट्रिक्स इक्वल शो मुआयो A चिकम दा बदे B बराबर भी चिकल दाद बाला मैट्रिक्स इक्वल भी दा A बदे वक्फल मैट्रिक्स सुली के बता सुली के 2 minus 3 U 0 is equal to B matrix चिकम दा हम सरल V minus 3 5 W چې کله دوه میټریسز ایکوال وي نو بیا موږ وایو چې د دې کم کورسپانډینګ الیمنټس دی هغه به موږ یو بل سره کمپیر کوو یعنی هغه به هم د یو بل چې کم دا برابر وي یعنی په دې پوزیشن چې دې میټریکس کې کم الیمنټ دی هغه به په دې پوزیشن باندې د دې الیمنټس برابر وي نو موږ به وایو چې کمپیر elements compare elements on both sides both side ته چې کوم دا موږ elements چې کوم دا هغه compare کوو نو چې کله موږ elements compare کوو دا A11 پوزیشن والے په دې میټریکس کې موږ دیو سره compare کوو دا په فرست پوزیشن نه دا موږ د سره compare کوو نو دا موږ سره راشي چې 2 is equal to V دا کشان د دې پوزیشن موږ چې کوم unknowns دی هغه elements په موږ یو بل سره compare کوو ځکه موږ د unknown values معلومو نو دلته کې u دی نو دا u به تاسو سره د سره کمپیر کې ځکه د پوزیشن والا الیمنٹ دا یو دی نو 5 is equal to u لکه شان w والا چې کوم دا به د سره کمپیر کې 0 is equal to w نو د دې ویلیوز لپاره چې کوم دا دواړه میټریسز به موږ سره ایکوالي کچره موږ د w u v دا ویلیو د دې چې کوم ویلیوز راغلي دي دا واپس موږ په دې میټریکس کې پټ کو دا غي په ځای د انون په ځای باندې نو موږ سره به دا دواړه میټریسز چې کوم دا ایکوالي لکه دا موږ واپس ویریفای کو دلته کې تاسو لیکي a میټریکس او چې موږ سره د 2 minus 3 0 is equal to B matrix چې کوم دا هم سره دی -3 5
دا چې کوم سپیس پکې ما پرېښودو نو دا هغه ویریبلز دي د کوم په ځای به چې موږ اوس دا ویلیوز پوټ کوو. دلته په A میټرکس کې په دې پوزیشن باندې موږ سره یو دی نو دلته کې به تاسو د یو ویلیو پوټ کې چې هغه موږ سره بر راغلی دا 5 و. دغه شان دی بل میټرکس کې دا پوزیشن ما خالی پرېښی او دا پوزیشن نو په دې باندې دا انون ویلیوز واپس پوټ کول دي. په دې پوزیشن باندې چې کوم دا نو موږ سره وی دا نو دلته کې به تاسو د وی ویلیو پوټ کې هغه سره 2 ده. دلته په دې پوزیشن موږ سره د میټرکس کې W ده نو تاسو به د W ویلیو واپس پوټ کړئ نو هغه تاسو سره 0 ده. اوس تاسو په دې باندې د ایکوالټي اف میټرکس والا چې کوم ډیفینیشن دی هغه اپلای کړئ. هغه کې موږ ته وی چې دوه میټرکس به ایکوال الوی چې کله د دې آرډر سیم وي نو د دې آرډر 2 × 2 دی یعنی په دې میټرکس کې دوه روز دي او دوه پکې کالمز دي. دغه شان د دې میټرکس آرډر هم 2 × 2 دی په دې کې هم دوه روز دي او دوه کالمز دي. ورپسې شرط چې کوم دویم و هغه دا و چې د دې ایلیمنټس په سیم وي یعنی په دې پوزیشن دلته کوم ایلیمنټس دی هغه دلته هم دی دلته کې چې کوم ایلیمنټ دی هغه دلته هم دی دلته 5 دی نو دا 5 دی دا 0 دی نو دا 0 دی مطلب دا چې دا A B چې کوم میټریسز دي نو دا موږ سره ایکوال دي. ورپسې کوېسچن نمبر 6 دی. په کوېسچن نمبر 6 کې موږ ته وایي چې دا دواړه میټریسز چې کوم دا ایکوال دي په دې کې څه انونز ویلیوز دي لکه دلته x دی دا z دی دلته y دا دا a دا دلته b دا په دې کې څه انون ویلیوز دي موږ ته وایي دا دواړه میټریسز ایکوال دي نو تاسو بیا موږ ته د ویلیوز اف a b c x y and z چې کوم دا د دې میټریسز نه راوباسئ. نو چې کله موږ ته وایي چې دوه میټریسز ایکوال دي نو تاسو به بیا صرف د هغې ایلیمنټس یو بل سره کمپیر کوئ او د هغې نه چې کوم انون ویلیوز دي هغه به راوباسئ. نو دا کوېسچن چې کوم دا موږ سال کوو تاسو به دې ځای کې دوباره دا میټریسز داسې ولیکئ او بیا به چې کوم دا د هغې ایلیمنټس یو بل سره کمپیر کوئ. لکه اوس موږ د ویلیو چې کوم انون ویلیوز دي هغه به تاسو یو بل سره کمپیر کوئ. دلته x + 3 دی نو دا په فرست پوزیشن باندې تاسو به په دې میټرکس کې په فرست پوزیشن دا هغه ایلیمنټ سره کمپیر کړئ. دلته x + 3 دی نو x + 3 is equal to دا ایکوال دی د څه د 0 دا موږ سره یو ایکویشن راغی. بیا به کې چې کوم دا موږ دا یو انون دی چې z + 4 نو دا په دویم پوزیشن باندې تاسو به دلته کې چې کوم دا په دویم پوزیشن چې کوم ایلیمنټس دی هغه سره کمپیر کړئ نو دا به شي چې z + 4 is equal to 6 او دا موږ سره دویم ایکویشن راغی. بیا به کې یو انون چې کوم دا y والا دی نو 2y - 7 دا په دویم پوزیشن دی نو تاسو به دلته کې دا دیو سره کمپیر کړئ نو هغه به شي 2y plus 2y minus 7 is equal to 3y minus 2 دا موږ سره دریم چې کوم دا ایکویشن راغی. ورپسې یو انون پکې چې کوم دا a - 1 دی نو تاسو به دلته کې په دې پوزیشن چې کوم ایلیمنټس دی هغه سره دا کمپیر کړئ نو دا به شي موږ سره a - 1 is equal to -3 دا موږ سره چې کوم دا څلورم ایکویشن راغی. بیا ورپسې یو انون چې کوم دا b - 3 دی نو b - 3 چې کوم دا هغه تاسو ته سره کمپیر کړئ نو تاسو سره به راشي چې b - 3 is equal to 2b plus 4 دا تاسو سره چې کوم دا اوس ایکویشنز راغله د دې ایکویشنز نه به چې کوم دا تاسو د انون ویلیوز راوباسئ. دلته کې چې کوم دا ایکویشن موږ سال کوو x + 3 is equal to 0 د دې نه موږ د x ویلیو راوباسو نو څنګه به راوباسو تاسو به چې کوم دا د x ویلیو دلته کې یوازې کوئ دا 3 به هغه سایډ ته اړوئ نو دلته دا 3 موږ سره په پلس کې دی دا چې کله هغه سایډ ته ووړي نو دا به موږ سره ماینس کې شي یعنی د x ویلیو به چې کوم دا هغه موږ سره -3 راشي. دغه شان دا ایکویشن به تاسو سال کې نو دا ایکویشن چې کله موږ سال کوو z + 4 is equal to 6 د دلته نه تاسو دا 4 هغه سایډ ته واړوئ نو دا به تاسو سره شي z is equal to 6 - 4 دا پلس دی دا چې هغه سایډ ته وړي نو ماینس به شي نو د z ویلیو چې کوم دا هغه موږ سره راشي 2. دغه شان چې کوم دا یو به تاسو سال کې ایکویشن نمبر 3 ایکویشن نمبر 3 چې کوم دا هغې نه به تاسو د y ویلیو راوباسئ هغه څنګه راوباسئ تاسو به کوم 2y - 7 is equal to 3y - 2
بس په دې کې که چېرې موږ وګورو نو دلته موږ سره دا وایي چې کوم دا دې سایډ ته هم دی او هغه سایډ ته هم دی. نو تاسو به دا وایي چې کوم دا به هغه سایډ ته واړوئ، یعنې دلته دا پلس 2 وایي، دا چې هغه سایډ ته لاړ شي نو دا به ماینس 2 وایي شي. یعنې تاسو سره به دا داسې شي چې ماینس 7 is equal to 3y minus 2y or minus 2. دا کانسټنټ ټرم چې کوم دا به دې سایډ ته دې کانسټنټ ټرم راولې، نو تاسو سره به شي چې ماینس 7 دا ماینس دی چې دلته کې راشي نو دا به پلس شي او از ایکول ټو 3y minus 2y نه چې کوم دا y راځي او ماینس 7 پلس 2 نه چې کوم دا ماینس 5 راځي، یعنی د y ویلیو چې کوم دا هغه سره ماینس 5 راغله. دغه شان تاسو به د دې ایکویشن نه چې کوم دا د a ویلیو روباسئ، نو چې د a ویلیو موږ روباسو دا به موږ ولیکو چې a minus 1 is equal to minus 3. تاسو به دا 1 هغه سایډ ته واړوئ چې دا موږ هغه سایډ ته واړو دا به پلس شي، نو a is equal to minus 3 plus 1 بشي او د دې ویلیو به موږ سره minus 2 راشي. دغه شان د b ویلیو لپاره چې کوم دا نو تاسو دا ایکویشن سال کې نو چې کله موږ دا ایکویشن سال کوو دا موږ سره دی b minus 3 is equal to 2b plus 4. تاسو به دا b ترم هغه سایډ ته واړئ او دا 4 به دې سایډ ته راوړئ. اول به موږ دا b هغه سایډ ته واړو دا پلس کې ده، نو دلته کې به تاسو سره شي 2b minus b. دا b چې کله موږ هغه سایډ ته واړو تاسو به دا b هغه سایډ ته واړئ، دلته دا پلس کې ده، نو چې دا موږ هغه سایډ ته واړو دا به ماینس کې شي او دا 4 چې دې غاړه ته راواړو نو دلته دا پلس کې ده، دا ماینس کې شي، نو ماینس 3 به خپل ځای راغی، دا 4 موږ دې خوا راواړو نو ماینس 4 شو. 2b په خپل ځای وه، دا b ولې موږ هغه سایډ ته واړولې نو ماینس b شوه. نو ماینس 3 ماینس 4 چې کوم دا دی نو ماینس 7 راځي او 2b ماینس b نه چې کوم دا نو b راځي. نو د b ویلیو چې کوم دا نو دا موږ سره راغله ماینس 7 راغله. دغه شان چې کوم دا د a ویلیو موږ سره ماینس 2 راغلی وه او د x ویلیو موږ دا موږ سره چې کوم دا ډفرنٹ ویلیوز راغلل، د x ویلیو ماینس 3 راغله، د z ویلیو 2 راغله، د y ویلیو ماینس 5 راغلی، د a ویلیو ماینس 2 راغله او د b ویلیو ماینس 7. که چېرې دا ویلیوز تاسو راواخلئ واپس یې په دې ایکویشنز کې پوټ کړئ نو دا دواړه میټریسز چې کوم دی نو دا به ایکولي